حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. ورته وفرمایي مخکته کېږه، زه خو ستا د ګیر چوکیداره یم، ستا اصل ځای خو مخکې دی، لاړ شه. دا د الله رحمت دی. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، مسلم شریف روایت تے، وی نبی علیہ السلام او فرمایل ویزا اغا آخری جنتی چه دا جہنم نراؤزی زما یو امتی اغا ز پیژنم چه زما آخری امتی براؤزی. ټول مسلمانان به جنت ته تلي، د الله رحمت ته ګوره، صرف د خپل بنده دپاره بانه غواړي چې زما بنده یو عمل وکړي چې زه وله جنت ورکم. مسند احمد کی روایت تے، نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک داسې دی، وی بنی اسرائیلو کې یو سړی په لاره روانو، د ونې نه یو څانګه راغلې وه، هغه څانګه لارې ته راښکته شوې وه. نو یو سړی راغی، هغه څانګه یې صرف په دې نیت کټ کړه چې چرته بل مسلمان ته تکلیف میلاو نشي، چې تکلیف میلاو نشي. د هغه نه د وجې نه صرف دې مسلمان په بل مسلمان باندې رحم وکړه، د الله رحمت دومره په جوش کې راغی. نبی علیہ السلام فرمائی صرف د هغې څانګې د کټ کولو د وجې نه الله رب العزت د هغه سړي مغفرت وکړ. نو ما وتم چې چرته د الله کور وي، جومات کې دې ګند ولید، صفایي کوه، په لاره کې دې ضرري شی ولیده، سیټ ته کوئ. دا معمولی مه ګاڼه، دغه معمولی عمل دا د جنت تم رسی، او دغه معمولی عمل دا د جهنم تم رسی. نو نبی علیہ السلام فرمائی وی دغه جهنمی به د دې جهنم نه راوځي، دا به آخري کس وي. لور به ټول کافر په جهنم کې پراته، ټول مسلمانان به په جنت کې پراته، دا به آخري کس یو راو به وځي. کله چې داسې راخیږي او جهنم نه راواوړي، مخامخ چې وګوري یو ونه به د الله رحمت، الله خپل رحمت ښیي خپلو بندګانانو ته. نبی علیہ السلام فرمای وی دا سړی به سوال وکړي چې یا الله د دې جهنم د دې غاړې نه مې تو راځي، یا الله دغې ونې ته مې بوځه چې د دې لاندې کښېنمه. الله ورته فرمای ای زما بنده بل سوال خو به نه کې؟ وی الله بل هیڅ سوال نه کوم. دا به څومره تور شوي په اور کې به لمبې، الله دې مونږ او تاسو بچ کړي. جهنم ډېر سخت دی. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جهنم به آواز کې یا الله لورم راواچوه. نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ پاک بے اگا سوری لاندی بوزی، وی اغی لاندی بلگ ناستوی و مخامخ چی اگوری یو بلون با اگوری، وی اغی سور بلگ غٹوی او دا دین بخستی، وی دا بسوال اکی چی یا اللہ دا دغی ونی نمی اغی ونی تبوزا، یا اللہ بس وادی خلاف ورزی میں اکڑا. وکان الانسان عجولا، اللہ فرمائی انسان ډیر چال باز دی. اللہ پاک ورته فرمائی اے زما بنده واده دې نه وکړي؟ تا به ورته عرض وکړي یا الله واده مې کړې وه، خو یا الله دغه سوری مې لږ ډېر خوښ دی، جهنم نه راوتی دی. الله دې موږ او تاسو بچ کړي. کله چې هغې ونې ته ورشي، هغې لاندې به ناستي، سوری به پې د پاسئ، دې لاندې به ناستي، لږ وخت به تیر شي چې وګوري د جنت د خوا سره به یو بله ونه ښکاره شي. الله پاک به یې رازغونه کړي، اوس پې خپل رحمت کوي.
خپل رحمت او انوارات پې راوروي. ګوره الله پاک انسان تباه نه غواړي، و الله پاک د انسان سره مینه کوي. په دنیا کې په ما و تا دا تکلیف چې راولي، دا جنتي ډایرکټ هم جنت ته بوتلی شو، خو مینه کوي ما و تا سره چې زما دا بنده باندې زه تکلیف راولم چې دا ماله په تکلیف کې ماله چغې وي که بل چاته چغه وي. الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده دا دې دویم کرت دې شوه چې خپلې وعدې خلاف ورزي کوې. وی یا الله بس دغ سوري ته مې بوځه بل سوال نه کوم. الله پاک به ورته وفرمایي ښه دغ سوري لاندې لاړ شه، ګوره بیا د وعدې خلاف ورزي ونه کې. دا به وایي یا الله نه کومه. چې هغ سوري لاندې راشي مخامخ به د جنت دروازه وویني، بیا به سوال وکړي یا الله جنت ته مې مه بوځه، خو یا الله صرف د دې جنت دروازې له مې بوځه چې صرف دا خوشبو را باندې ولګي. و انسانه څومره چالباز یې، وکان الانسان عجولا. الله فرمایي ډېر چالباز دی انسان. څومره یعنی خلک وایي هغه پریدي خبره وي الله مې موټا کړم مولا مې موټا کړ. الله خو خبردار دی، خو دا خپل بنده سره مینه کوي. په دنیا کې را باندې کله بیماري راولي، ما ورته الله ته چغه ووو الله پاک خوشحاله شي، وی وګوره زما بنده که نه ګورې ما ته فریاد کوي. دا مینه وي، قسم په الله دا مینه وي. زما دې په الله قسم وي په دغه فریاد الله ډېر خوشحالیږي. زما استاد چې نیازبین بچی او د زړه ټوټه ما ورته نه 10 روپۍ وغواړي، ما ورته ول اول ورکو داسې بیا یې دې خوا کړو، بیا یې وله ورکو، بیا یې صرف دا نه چې کني دا مونږ په عذابو، صرف مینه ورسره کوو چې زما دا بچی لږ ورته رسېږي او مینه ما سره پیدا شي او زما په زړه کې هم دې بچي سره مینه وي. دغسې الله پاک دې بنده سره اوس مینه کوي. الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده دا دریم کرت دې شو چې خپلې وعدې خلاف ورزي کوې. وی یا الله بس لور بس هم نه غواړم، جنت ته مې مه بوځه، خو دې دروازې ته مې ورتېر که چې صرف دا خوشبو پې ووینم، چې دا خوشبو راته راځي او دا جنت د دروازې په دې چوکاټونو کې صرف دا جنت وینم. بس الله پاک به ورته وفرمایي ورتېر شه، جنت دروازې دې ته ورشي، اوس د الله رحمت په جوش کې راځي. الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده پلانکي خانه خوښه دې نه ده چې دې جنت ته دې وردننه کړم. هسې چې خان او نواب مونږ ته ووایي چې دومره تکلیف مې درکړ اوس دې خپل بیټک ته دې ایسي ته رادننه کوم، مونږ به څومره خوشحاله وي. نو الله پاک به ورته وفرمایي ای زما بنده وردننه دې نه کوم. وی دا به سوال وکړي یا الله ته دومره لوی رب یې، زه دې د عذابونو نه راوویستم، یا الله ما سره ټوکې مه کوه، ما سره ټوکې مه کوه، ما سره مذاق مه کوه. حدیث کې د ټوکو لفظ د مذاق لفظ راغلی دی. مسلم شریف روایت دی. وی نبی علیہ السلام مسکیش، الله رب العزت هم مسکیش وی خاندل کما یلیک بشانه. الله پاک ورته فرمایي ای زما بنده ټوکې د سره نه کوم، د دنیا عمره په چنده مې دله جنت درک. او بل روایت کې راځي د دنیا عمره په 10 چنده مې دله جنت درکړه ورننه وځه. دغه ټایم کې به انسان څومره خوشحاله او فرمایي څنګه چې په ګیټ ورننه وځي دا د الله رحمت دی. ښه په دې ګیټ نو اوله حوره ولاړئ، نو چې دا څنګه وویني دا وله په سجده پرېوځي، ورته وایي پاسه وی زه ستا د دې ګیټ څوکیداره یم. د هغې ښایست او د هغې سترګې او د هغې هغه مخ مبارک، د هغې صفات چې قرآن ذکر حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. ورته وفرمایي مخ کته کېږه، زه خو ستا د ګیټ چوکیداره یم، ستا اصل ځای خو مخکې دی لاړ شه.
دا د الله رحمت دی